أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نذر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم رواه الشافعي والبيهقي في المدخل ورواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي عن زيد بن ثابت إلا أن الترمذي وأبا داود لم يذكرا ثلاث لا يغل عليهن إلى آخره. دا حدیث دے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرے دے. پدی حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا علم د زده کوونکو او نورو خلقو ته د ښوونکو خلقو د پاره دعا کړې ده چې کوم سړی یو دیني مسله زده کړي او بیا کور ته لاړ شي او خپلې ښځې ته خپلو بچو ته د کور نور افرادو ته یا وزي بل چم ته یا بل کلي ته او هغه د علم دا مسله په خپله زده کړي او بیا بل ته ووایي نو دې خلقو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده. نو پکار ده چې موږ ټول مسلمانان خصوصا د دې اهتمام وکړو چې د الله تعالی حکم د نبی صلی الله علیه وسلم د خولې نه چې موږ واورو نو دا دوه طریقې دي. یو قرآن دی چې د قرآن الفاظ زده کړو ترجمه یې زده کړو. دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې دا حدیث زده کړو ځکه چې زده کوونکي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده نو چې دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي نو دا خو ډېره بختوره دعا ده. موږ اکثر چې لږ څه مسله وشي موږ وایو ته راله دعا وکړه بل ته وایو ته راله دعا وکړه او هغه بل هم د ګناه سم ګوډی موږ وایو ته راته دعا وکړه. او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د ګناهونو نه معصوم دی پاک دی الله تعالی هغه د دعاګانې لازمن قبلوي نو هغه دعا کوي چې الله دې د هغې سړي مخ تر و تازه او روښانه او خوشحاله ساتي چې هغه زما حدیث یعنی زما خبره په خپله باندې واوري او د اورېدو نه وروسته فحافظها بیا یې زده هم کړي او د زده کولو نه وروسته ووعاها او بیا یې په دې خپلو دماغو کې کښېنئ. دماغو کې کښېنول مطلب دا دی چې په هغې باندې بیا عمل په خپله وکړي وأداها او بیا ادا کی یعنی د عمل نه وروسته بیا هغه بل ته ورسوي. نو الله تعالی دې د دې سړي مخ تر و تازه ساتي الله دې په مخ کې نور پیدا کړي. دا ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وغوښتله چې وی فرمایل چې فرب حامل فقه غیر فقیه کله کله چې زمانه دا خبره کم سړی واوري نو هغه به خبره یاده کړي خو سم به پې نه پوهېږي نو لهذا بل ته لازمان ورسوئ کیدای شي ته پې سم نه یې پوه شوی نو بل ته یې ورسوه نو هغه به پې ښه پوه شوی. بعضې وخت کې پرون ما نه جمعې تقریر مې وکړو نو ما په هغې کې چېرته څه خبرې داسې به کړې وې چې یو سپین ږیری سړی و په هغه به ښې نه وې لګېدلې یا به د هغې په کلي کې چېرته داسې سړی و لکه زموږ په دې کلي کې چې اوس زمونږ د کور چې څو مولیان دي پکې خدای خبر یو هم په جماعت کې نشته نو دغه شانې هغه به هم چېرته په کلي کې داسې شی لیدلی و نو هغه ته په دې بازار کې ونیو ما ته مولي صاحب یو تپوس کوم خفه کېږي خو به نه ما وایه شل دی وایه
نو هغه ماته وی چې یو سړی په خپل عمل نه کوي بل ته ویلی شي میل ولی نشي ویل په خپل عمل نه کوي نو ګناه کوي خو بل ته رسول خو فرض دی رسې به چې تا ته یو خبره یاد ده او ته په عمل نه کوي نو بل ته خو به رسې ها چې بل ته رسې نو دونه شرم نه درځي ځان له بخبل هم کوه نو دا بل ته رسول ځان له ذمہواری ده او ځان له نه کول ځان له ګناه ده نو اسنه ته یوې ګناه په وجه باندې د بلې ګناه مرتکب شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کومه خبره مې یاد کړه زمانه نو دا بل ته لازمه نو رسوي ځکه چې څوک واوري هغه اکثر د ویونکي نه تکړی کله کله شاګرد د استاد نه ډېر فقیهی په خبره کې نو دا بل ته رسوي خامخا او بیا پیغمبر علیه السلام یو درې خویونه ذکر کړه چې دا درې خویونه داسې دي چې دا د مسلمان سره ښایي چې مسلمان دا کارونه کوي خو چې په چا کې په درې خویونو کې یو خوی هم وي که نه نو د منافقت د زړه ته نشي کوزیدی هغه کم خوی دی نمبر 1 رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اخلاص العمل لله چې ته کار د الله د رضا دپاره کې او د چا خوشحالول د مقصد نه نو بیا ته منافقت پسې کې نو هغې زړه ته چې په هغې کې اخلاص موجود وي په هغې کې منافقت نشي ننوتی دویم والنصیحة للمسلمین او د مسلمانانو خیر لټوه د خپل خیر په دی د مسلمانانو خیر چې کوم زړه لټوي چې د کوم انسان سره دا فکر چې بل سړی دی مالدار شي بل سړی دی په مونځ راوړي بل سړی د بل سړي بچي دي چې دی قابلان شي او دی د بل په د بچو په رزق کې د خپل بچی رزق چې دی نو هغه نه تلاش کوي بلکې د نورو خلکو د رزق د پراخۍ غم کوي د نورو خلکو د جهنم نه د خلاصي غم کوي نو په دې کې به بیا منافقت د کم ځای نه ننوځي دې زړه ته به منافقت د کم ځای نه دننه شي دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د مسلمانانو د اجتماعیت سره اوسېږئ ځان له مه اوسېږئ چې ته چا سره مې نه لګي د مسلمانانو په اجتماعیت کې اوسېږه په جماعت د مسلمانانو کې اوسېږه په ګروپ د مسلمانانو کې اوسېږه د خلکو نه ځان له مه اوسېږه ځان له کېږه ما ولې ځکه دا ګروپ کې چې نو ډېر خلک چې رایو دی په یوه خبره باندې نو دا د یو بل تعاون هم کوي د یو بل مدد هم کوي خو یو بل ته دعاګانې کوي نو چې یو بل ته دعاګانې کوي نو د هغې دعا په وجه باندې به د شیطان د حملو نه بچ پاتې شي نو چې بچ پاتې شي نو د په داسې زړه چې هغه د مسلمانانو سره په یو ځای باندې اوسېدو باندې خوشحاله نو منافقت به هغې ته څنګه ننوځي نو درې خویونه دي چې د هغې سره زړه خیانت نشي کولی یو اخلاص دویم د نور مسلمانانو خیرخواهي او دریم د جماعت سره اوسېدل دا حدیث حضرت عبدالله ابن مسعود نه په بل انداز باندې هم نقل شوی دی هغه دا چې فرمایي حضرت عبدالله ابن مسعود چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نظر الله امرأ الله دې خوشحاله کي هغه سړی چې هغه زمانه څه خبره واوري او بیا بل ته ورسوي نو ډېر ځل داسې شوي دي چې رب مبلغ اوعى له من سامع ډېر ځل هغه سړی چې هغه ته خبره وکړي هغه ډېره خبره یادوي د هغې چا نه چې هغه په خپله براه راست د پیغمبر علیه السلام نه اورېدلي دغه شان حضرت عبدالله ابن عباس یو صحابي رسول دی هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زمانه په خبرو نقل کولو کې ډېر احتیاط کوئ هسې نه دروغ راپسې ونه وایئ اتقوا الحدیث عني حدیث زمانه په نقل کولو کې ډېر احتیاط وکړئ ځان ډېر احتیاط وکړئ ځکه چې من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار کم سړی چې په ما دروغ تړي هغه ځان له جهنم کې ځای جوړوي نو لہذا داسې چرته ونه کوي چې پیغمبر علیه السلام وایي چې ما یوه خبره نه کړي او تاسو یې په ما پسې وتړئ چې پیغمبر علیه السلام فرمایلي نو په دې کې به احتیاط هم کوئ او دغه عبدالله ابن عباس یو بل دی کې هم دا الفاظ په دې باندې نقل کوي چې چا په قرآن کې د ځان نه خبره وکړه قرآن کې د ځان نه خبره وکړه نو دې ځان له په اور کې دی پیدا کړو یو دام په قرآن کې د ځان نه خبره کول دی چې یو سړی په قرآن پوهیږي نه او علم یې نشته د علم اصول چې کوم دی هغه ته نه دي معلوم او یو خبره یې وکړه نو که ټیکې هم وکړه غلطه یې وکړه دی ګناهګار شو یو خبره یو سړی وکړه کله کله سړی وایي چې یاره ټیک خبره مې وکړه په دې کې ما چا څه کړي دي نو چې د قرآن خبره دې وکړه وا په قرآن کې نه و نو اگر که هغه ټیک وه
بغیر علم نه تا خبره وکړه معلومات دته نو اسې د لاندې د لاس غرګې او خبره ټیک شوه نو هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فقط اخطأ دې خطا شو ګناهګار شو دا مضمون په دې احادیثو کې بیان شوی او الفاظ به مواورو ک الفاظ راته یاد شي د لویا نیک بختی به الله دې راته یاد کی او عمل دې په الله موږ نصیب کی وعن ابن مسعود د حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې نظر الله الله دې خوشاله کی او تر تازه دي کی الله تعالی عبدا اغسړ سمع چې واوري مقالتي زما خبره فحافظها بیا یاد کی ووعاها به په دماغو کې مضبوطه وساتي عمل په وکي واداها او به ادا کی یعنی بلته ورسي فرب حامل فقه ډیر ځل هغه چې فقه او چتکړی یعنی علم او چتکړی د ځان سره وړي بل نو هغه غیر فقيه هغه اکثر په خبره نه پوي شوی ورب حامل فقه او ډیر ځل هغه وړون کې د فقه الامن هغه چاته چې هغه هو هغه افقه ډیر پوهی منه ردنا کله کله سړی خبره بل ته وکی اچاته چې وکی هغه د خپل اولنی سړی نه ډیر زیات پوهی نو خبره بل ته لازمن رسوي چاته خو به پیدا وکی ثلاث درې خوونه دي لا یغلو چې خیانت نه کوي علیهن پدې کې قلب مسلمن زړه د مسلمان لا یغل ویل شوی لا یغل ویل شوی ده او لا یغل درې ونه سورتونو باندې ذکر شوی ده نو لا یغل یعنی دا خیانت نه کوي د اغلال نه بشي د اغلال یعنی خیانت کول معنی دا شو چې مؤمن سړی خیانت نه کوي په درې کارونو کې د مسلمان زړه په درې کارونو کې خیانت نه کوي کم کم کارونه اخلاص لا یغل علیهن قلب مسلم خیانت نه کوي په درې خوونو کې د مسلمان زړه اخلاص العمل لله د الله خالص د الله د پاره عمل کول اخلاص العمل خالص عمل کول لله د الله د پاره والنصیحه للمسلمین او د مسلمانانو خیرخواهی لټول ولزوم جماعتهم او لازم د خپل جماعت سره خطل د مسلمانانو فإن دعوتهم زکه دعا د دې چې دا توحید او راګری من اغه خلق وراءهم چې ردی مسلمانانو نه چاپیره ناسي رواه الشافعي دا حدیث امام شافعی امام بهقی په مدخل کې نقل کړی دی ورواه احمد والترمذي وابو داود وابن ماجه عن زید بن ثابت دی کتابونو والد زید بن ثابت نه نقل کړی دی ها دومره دا چې د اخیرنۍ یسه چې دا نو دا په احمد او ترمذی نه نقل کړی چې ثلاث لا یغل علیهن الى اخره وعن ابن مسعود د حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت دی قال دی وی سمعت ما اوریدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول واغب فرمایل نظر الله الله دې خوشاله وساتي عمران هغه سړی سمع چې واوري منا زمونږ شیان فشی فبلغه یا بلغه ورسی دا خبره فبلغه نورسی زما دا خبره کما څنګه چې سمعه اوریدلی د پیغمبر علیه السلام نه فرب مبلغ نو ډیر ځل چاته چې خبر رسولای شوی او هغه ډیر ټینګ عمل کوونکی له په دغه خبره باندې من سامعین دا غولنی اوریدونکو نه رواه الترمذي وابن ماجه ورواه الدارمي عن ابي الدرداء د حدیث د ابو الدرداء نه د نورو کتابونو والا نقل کړي مشکات والا چې کوم نقل کو بخاری ابن مسعود نے نقل کړي او ترمذی او ابن ماجه د ابو الدرداء نے نقل کړي رضی الله عنهما وعن ابن عباس رضی الله عنه د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اتقوا الحديث ځان ساتي د حدیث د نقل کولو نه عني زمانه د حدیث په نقل کولو کې ډیر زیات خیال ساتي الا ما سوا د اغن علمتم چې تاسو خپوي شئ چې او د پیغمبر علیه السلام حدیث دی ځکه په من کم سړی چې کذب دروغ ویل علی په ما متعمدا د ځل په اراده فليتبوأ نو د جوړ کو مقعده خپل ټکانه من النار په ور د جهنم کې رواه الترمذي دا حدیث ترمذی نقل کړي او رواه ابن ماجه نقل کړي وعن ابن مسعود وجابر او حضرت عبد الله ابن مسعود او د حضرت جابر نے روایت دی ولم يذكر اتقوا الحديث عني الا ما علمتم دا اخوا جمله نقل کړي خدا ول نه یې په کې نه نقل کړي وعنه دا عبد الله ابن مسعود وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من قال فی القران چا چې د قران په ترجمه کې
وینا وکړه برأیه د خپل خواهش مطابق فلیتبوأ نو دې جوړه کې مقعده ټکانه من النار د اور نه. وفي روایت او په بل روایت کې چې من قال فی القرآن چا چې وینا وکړه په قرآن کې بغیر علم بغیر د علم نه فلیتبوأ نو دې ټکانه جوړه کې ځان له مقعده د ټکانه من النار د اور نه. رواه الترمذی. او بل حدیث کې حضرت جندب نه روایت دی هغه وی چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې من قال فی القرآن برأیه چا چې په قرآن د قرآن ترجمه د خپل خواهش په بنیاد باندې وکړه په اسواب او هغه خبره د ټیکه موخته فقط اخطا د خطا شو نه ګناهګار دی. رواه الترمذی او ابو داود. او د حضرت ابو هريره رضی الله عنه یو حدیث نقل هغه فرمایي چې المراء فی القرآن کفر د قرآن په معنا کې جګړې کول دا ګوره کفر دی چې دا نه منم او دا د ما دا ټیک دی او ته د ما دا ټیک دا نو المراء فی القرآن دا مناظره بازی کول په د قرآن په معناګانو کې کفر دا ګوره کفر ته سړی رسي. رواه احمد او ابو داود. الله تعالی دې موږ ټول د قرآن او د حدیث صحیح په زده کړه پوها بیا پاغه باندې د عمل او نور خلقو د رسول توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا الله ته زموږ د ټولو نه راضي شي. یا الله زموږ خطاګانې موږ ته معاف کړي. زموږ ټول درا بیمار دی اسماعیل ما بیمار دی دواړو ته دعا وکړي چې الله تعالی د هغې شفای کامل اجر نصیب کړي. الله دې ول خپل لاړې دارو کړي. اللهم ربنا اننا منا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار برحمتك يا ارحم الراحمين. خجیدا یو خبر